نه د سهار وخت پیژنو نه د ماخ هغه د بادشاہ چرګان بادشاہ چرګان ساتلی نو هغې به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه به لاړه بادشاہ به را پاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چېرته 12 بجې بانګ ویلی نو وینځه لاړه بادشاہ را پاسولو چې صاحب وخت دی بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته ویل قتل کردن لازم است وینځې ته یې ویل ستا قتلول لازم دي ځکه چې د په 12 بجې زه را پاسولم وینځه ډیره پریشانه شوه چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه یې وه یو ښځه وه ننني اخبار کې وګورئ دا نرخزیان ښځې وې دا زمونږ ښځې نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمېدی خو ښځو ته ووایئ چې که روجې نیسئ په روجه کې دا په شونډه چې سرخي لګئ دې سره روجه ماتېږي ګورئ په خبره پوهېږئ شرمېدلي خو یی او که خیر نور به شرمېږئ بله ورځ را یو په مخه راغی وایي چې ډېرې ځان پټ را پټ خو زه پې نیغ ورغلم او تولنده ورپسې وه دا بورکای چې بار نیولې وه نو اوږده اوږده نوکانې او تک یې سره کړي د ما نه تپوس هم کړی و یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پالش شکر دی زمونږ کور والا خو یې نه کوي خو ګناه یې شته که نه نو هسې ویمه شرمېدلي خو یو مونږه خو دا په شونډو باندې سرخي روجهدارې ښځې دپاره دا اجزا لري او دا بیا دننه چې تېرېږي دې سره روجه ماته شي دا په نوکونو پالش سره کومه ښځه که مونځ کوي دې پالش سره اودس نه کېږي چې اودس ونه شو مونځ نه کېږي غسل نه وځي ټول عمر به نو عرض مې دا څه خبره مې کوله وینځه لاړه زیب النساء ته زیب النساء هم ښځه وینځې ورته ویل غرقه شوم وی ولې وی بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلی دی چې بادشاه مې را پاسولو هغه وی قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وایي زیب النساء ورته ویل غم مه کوه سبا له زیب النساء راغو بادشاه ته وکالت کوي د 302 کیسونو وکالت به کو ورته تاسو ویلي دي وی دې زه بې وخته پاسولی مال چې قتل کردن لازم است نو زیب النساء ورته وایي چې بادشاه قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاه ټولې غوړې زیړې خلاصې کړي او تر اوسه د سبا او د ماښام وختونه دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګ ووی او راله او تې راپاسو بادشاه ویل والله ټیک ویل آډر یې وکړی دا ټول چرګانه لاړ نن د ماښام په ټایم کې تاسو ملا ته کنځلې کوئ چې بیړه دې غرقه شه مری دې وچه شه بانګ نه وی غرق دې کو وخت شوی دی نو مری ستا ولې نه غوسي چې د دنیا غوړ زیړ دی وواله او تر اوسه تا ماښام ټایم نه دی پېژندلی که ته ماښام ټایم وپېژنې ستا ملا ته حاجت څه دی خو ټایم به شوی ورته به وګورې روجه به ماته کړي که بانګ وی او که نه که ملا بانګ نه وي ته به تر ماسخوتنه ناستې روجه به نه ماتې ته سټه دې ویزه ته داسې لکیر کا فقیر اوس ملا به بانګ نه وي سهار نو ته به تر غرمې روټۍ خورې زه اوس ملا یعنی ملا اوده پاتې شو جی ملا اوده پاتې شو بانګ نه کېږي نو چې ته نور راوخېږي ملا به بانګ نه وی نو ته به روټۍ خورې یا ملا نشته یا اچانک پې څه چلو شو او په جماعت کې بانګ نه وی نو تا به شربت مخې ته ایښی ملا به بانګ نه وی ته به روجه نه ماتې د دې وجې نه اوقات څنګه چې مونځ فرض دی داسې د مونځ وخت پیژندل فرض څنګه چې روجه فرض ده داسې د روجې وخت پیژندل فرض وخت به دې پیژندلی چې ټایم وشو بس روجه به ماته کې خو تاسو ټایم نه دی پیژندلی نو بانګ ته انتظار کوئ هسې نه چې د ملا د پیازه زامن ځان نه جوړه کړي دغه د بانګ نه دی ما وخت پیژندلی دی تاسو په وخت څه کوئ تاسو وخت پیژنئ تاسو وخت نه پیژنئ مونځ نه پیژنئ ملا نه په جومات کې به غټ غټ سنډاګان ولاړ یئ یو در کې داسې نه چې مخکې شي او مخکې مونځ یو در کې داسې مړی پروت دی یو نشته چې جنازه یې مخکې وکړي ښځه او سړی نکاح تړل دي ملا نشته یو در کې داسې نشته چې ایجاب او قبول وکړي نو تاسو اوقات نه پیژنئ بانګ ته به ګورئ خامخا دا هغه خلقو دپاره دی چې چا وخت پیژندلی
یو زخم بسټي هغه بلا جوړ نه چې بل غشه سوره بدر بل سوره بدر کې جوړ نه چې بل سوره بدر یعنی یو طرف ته په ما خود بجلی ګرانه شي یو طرف ته په ما خود سوی ګیس ګران دریل کرای دی را باندې ګران شي ځکه چې غریب خلک په ریل کې سفر مالدار خو په جازونو کې یو طرف ته خو په ما دا ګران بل طرف ته سرمایه‌دار ته دی چې کم مراعات ورکړي دغه وزیرانو ګوري د 5 لک روپو موټرې ورته راوړي هونډا کارت موټرې دیلا کار څه دی روزګار څه دی د ملک له فائدت څه ده د قوم له فائدت څه ده هغه وګ بیا بنگلې بیا دغې د بنگلو خرچونه دغې بجلی دغې بیلونه دغې ټیه ډیه دا دومره عظیم بوج ستا د لاسه په دې قوم نو بیا هم پایا کې نه پرېږدې چې چېرته د بجلی پکي ته کېنني د پکي بجلی دې هم پرې ګرانه کړه بیا دې پرې را مقرر کړي میرګندان دي چې په غلطۍ کې چېرته 1000 روپۍ بل راشي او وایي جي ما خو بجلی نه ده بله کړې 1000 روپۍ بل وایي بل داخل که بیا جګړه کوه دا قوم دی په رنګ رنګ کې الله رانیولی دی زما عزیزانو خدای ته رجوع شئ خدای ته رجوع شئ خدای ته وجاړئ خدای ته سجدې ولګوئ اله به خلاصېږئ کینی زما دې په خدای قسمی پرون یو ښځه راغلې وه ما ته وی مولانا صاحب بیګار و جمم په نهر لور و ورسره وړه غوندې ویل والله که مې دې لور هم بیګا څه خوړلي سړه اوچه روټۍ په لاس کې واغی نو عزیزانو تاسو ما ته ووایئ چې اوسېږي چېرته ویل پلاني ځای کې نو پلاني ځای کې لکپتیان کروڑپتیان اوسي د دنیا د معاشونو مالکان اوسېږي مالغي ویل هغې والله که تپوس هم کوي نو دا یاد لرئ چې دغه روجې به زمونږ کپرې چیچي کپرې دا روجې به ستاسو وینې څکي او دغه روجو به په دې مرۍ کې درته زولنې اچولي وي او جهنم ته به یې روان کړی چې ستا په خوا کې یو غریب نهره روجه نیولې وه شپه هم نهره تېره کړې وه ورځ هم نهره وه او تا په کور کې نری غوښې پخېدې بیا د ناغې په ورځ ستا په کور کې چرګان پخېده او غریب در پورې نهره روجه نیولې وه زما دې په خدای قسمي چې دغه روجې به موږ دپاره وبال جاني او دغه روجو به د مرۍ نه نیولي جهنم تاسو خیال څه دی هر یو شي کې یو فلسفه د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بې غرضه نه دی جوړ د دې ټولو یو غرض د روجې غرض څه دی د روجې غرض دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس چې ته وږی شي اوس تاسو وګورئ د تن یا لوږې ته نو چې ته وږی شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جي وږی یم نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی هغه ورځ چې ما روجه نیولې وه او زه وږی وم نو ډېر لوی تکلیف راته داسې به ده تمي نو سره هم به پرې وکړي تږی شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي خدای ته څه فایده کېږي چې خلک ټول د لوږې او د تندې مړه کوي خو دې کې راز دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي یا ته تږی شي او د بل د تندې احساس نو زما عزیزانو عرض مې ده چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ بعضې جوماتونو کې غریب سړی لوټه غوندې کې چېرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا جومات کې تاسو منځو کوئ او کور ته ځان رسوئ سکواشونو ته یا خخ شربتونو ته یا چارونو ته یا دا تصور هم در سره چری کېږي چې دا غریب دی لوټه کې خدای چې ګوړه یې چولې ده که چېرته چا وله واوره راوړې هم دا او که نه یا د کوره وله ته یو کټوری شربت راوړې او تم ور سره کښېنې او هغه سره روژه مات دا فکر هم چا سره شته خو ماښام دی عزیزانو روژه ماتې دی والله که څه را سره شته هر یو سړی لکۍ سنډي او جومات نه بار وځي نو دې وجې نه په حرام کښېنئ په دغه روجو موجو خدای راستي که نه جنت ته مونږ ځو او نه چې دی جنتونه شته یا د شپې ختم کې ولاړ یا فضانو پسې نو ړومبی شپه چې دی ونښلی او په دویمه شپه چې ګورې بیا 3 صفه نه یو صف ولاړ
ولې هلکه بیګا خو جومات کې نه وې و یاره دا اوږدې تراویح وې والله که ورته ټینګېدی شو ښه ده نو قیامت په ورځ به خدا زه الله به وایي زه ستا بخنو ته هم نشم ټینګېدی ته چې زما قرآن ته 1 ګنټه په 24 ګنټو کې نه شوې ودرېدی نن ستا بخنو ته هم زه اوزګار هغه جومات لټوی چې چېرته انجن مولایي او په 10 منټو کې هر څه خلاصوي دې مونځ نه څه فایده شو دې تراوو نه څه فایده نو زما عزیزانو ښه په غور ورته سوچ وکئ چې دا روجې یا دا منځونه دا ټوکې نه دي دا ټول څیزونه یو خاص غرض لري خاص سر لري خاص فلسفه لري بله خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږي دې ملک کې هر څه شرمېدلي دي منځونه هم پکې رواجي او نمائش او د دکھاوی منځونه دي رمضان المبارک کی خاطر دغه واورې به ډېرې ملاویږي او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي رمضان المبارک کې هوټلې بند دي مریم بند دی نتګلی هم بند ده ابټاباد هم بند دی ہاں جی مری کې څه حال دی او نتګلی کې څه حال دی راشي دلته د هوټلو کې د غرمه 1 بجه وګورئ دا بار موټرې ولاړ دلته مجسټریټان مقرر کړي دي دا غونډاري هغه راګرځي صاحب دا وخت څه نه نه 3 بچه 6 فوټ کې یو میاشت له دننه دا سبزي دا تک 3 بچه 6 فوټ کې یو میاشت له دننه د جان او د گرین هوټل روزه خواره والی 3 بچه 6 فوټ کې یو میاشت سرمایدار او غټ سنډاله خو نږدې نستا پولیس ورزي او نستا مجسټریټ ورزي دا مورمړي پلارمړي ریړو والا خواران غریبان دکانداران دغه پسې راشه 3 بٹا 6 فوٹ کے د رمضان 3 بٹا 6 فوٹ کے اور سڑے دننا کا خو که د سبزی مارکیټ لوی اړتیان دی هم دننه که چې د چا د لاسه د اور ولې را رواني د فروټ منډۍ لوی اړتیان چا چې په یو پیرا د نیمبوانو د ټرک کې یو پیرا کې 3 لکه روپۍ ګټي که هغې دې دننه کړه بیا ستا 3 بټه 6 فوټ چې دا ما ته به سر و چشم قبوله ده خو که چرې سرمایهدار مالدار رئیس هغه هر جرم کوي هغه د پاره د ملک په قانون کې هیڅ دفعه نشته او غریب د پاره د ملک په قانون کې دفعه ده روجه یې وخوړه غله دفعه ده زه یم دا غریب مزدور د سړکونو دې روجه وخوړه او د بنګلو د سنډاګانو روجه وخوړه تاسو په ایمان یې ووایئ تاسو پرېږده دا د سی ای ډي ډایري چې وله ورځي چاله دا د په صورت برات په قرآن لاس کې دي او دوی د خدای په ذات قسم وخوري چې د بنګلو خلق روجه وخوري هغې له څومره سزا ورکول پکار دي او چې د بازار او د سړک مزدور روجه وخوري هغه له څومره سزا ورکول پکار نو کوم ملک چې د انصاف جنازه وتی وي کوم ملک چې انصاف نه کوم ملک چې انصاف دای چې کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اس به برابر کی تو نه لګ دی چې د حق ته باطل کوم ملک چې د انصاف جنازه وتی وي هغه ملک باندې به دریابونه نه وچی نن ستا ملک لوډ شیډینګ ولې دی دریابونه در باندې چې په عمر کې چرې دا کھاتے نه وي شوي نن در باندې آسمان اوچ دی زمکه در باندې اوچه ده دریابونه در باندې د هغه ورځې انتظار وکړئ چې د سکلو اوبه به در باندې وچې شي او دا ملک به په تاسو کربلا جوړیږي بچی به هم تړپیاویږي او یو ګوټ اوبه به درته نه مله که د خپلو کرتوتونو نه او خپلو عملونو نه باز را نغلی د خپل شیطانت نه باز را نغلی نو د اسمان روح درته ښه نه دی طوفان نوح هم درته جوړولی شي او طوفان لوط هم درته جوړولی شي سره د ځمکې آسمان ته هم اوچتولی شي او راپوټه کولی هم شي او طوفان در باندې راوستل او د بچه کچه سره هم تباه کولی نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې اول خو
ارشتا د انصاف په نظر ګوره، ارشتا د انصاف په نظر. په دې روزه کې دا وګورئ تاسو، بعضې سړي ځان نه بدماشګۍ غوندې جوړ کړي، غریب سړی به راونیسي 2 څپېړې به ووهي. دا غریب سړی 10 څپېړې ووهه، خو که د دې بدل کې معتبرم یو څپېړه وهي، که ځان نه اوچت سړي ته هم یو څپېړه ورکولی شي نو خیر دی، که دا غریب دې 10 څپېړې ووهلو. او که غریب چې چا نه دې سترګه نه سوځي ا د بې ګناه ووهلو، او چې چا نه دې سترګه سوځي کافره نو هغه ته سجدې لګی. دا د روژه ده، دا د منځونه دي، دا د بزرګي ده. وی تواضع ز گردن فرازان کوست، تواضع ز گردن فرازان کوست، گداگر تواضع کنن خوی اوست. وی غریب سړی که غریبی خبرې کوي دا هغه خو کارم دا دی. غریب سړی خو غټې خبرې کولی نشي. کمال دا دی چې امیر سړی، سرمایه‌دار سړی عاجزې خبرې وکړي، دا کمال. لوی سړی چې کوم غټې خبرې کولی شي او غټې پرېږدي او عاجزې خبرې وکړي، دا کمال دی. غریب سړی که غریبې خبرې کوي دغه خو خوی هم دا دی او کار هم. نو زما عزیزانو دعا کوئ چې زمونږ د نفس اصلاح وکړه، مونږ ته هدایت د نیکۍ وکړه، او د اسمان رخ راته ښه کړه. خدای په اسمان کې زمونږ د خیر فیصلې وکړه. دا ټولې فیصلې چې کومې په ځمکې حاوي کېږي دا په اسمانونو کېږي. دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د خیر فیصلې وکړه په دې. تاسو وګورئ نن روژه ده، د روژې آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم دین وړاندې امتونو باندې روژې فرض وي، دین وړاندې قومونو به روژې نه وي، د هر چا خپل خپل شان. عزیزانو په دې روژه کې ډېر فکر کوئ چې ژبه هم غلطه ونه خوځي، غیبت ونه کوي. غیبت دې ته وایي چې یو سړي کې یو بد کار وي او تی په شیشه ووایي، دې ته غیبت وایي. دا د زنا نه هم زیاته ګناه ده. یو سړي کې یو ګناه شته او تی په شیشه ووایي، دا د زنا نه هم سخته ګناه. یو سړي کې یو غلطي نشته او تی په شیشه ووایي، دا بهتان دی. بهتان د هغې نه هم پسې 10 چنده. نو په روژه کې غیبت کول بله مسله دا ده چې په روژه کې نه اسی غیبت کول داسې ګناه ده لکه مړ رور چې درته پروت او د هغې غوښې خورې لګیا یې. مړ رور درته پروت دی او د هغې غوښې خورې لګیا یې، دا د بل سړي د پشي شا بد ویلو ګور. نو دې ټولو نه اجتناب وکړئ، ځان ته وساتئ. دعا کوئ چې خدایا خو ته مې مخه کوه، بدو نه مې محفوظ وساته. دا آینده نوجوان طبقه چې کوم د خدای د قهر شکار ده، په دې ملک کې د خدای د قهر شکار ده، ښځې او نر د خدای د قهر شکار دي. خدای ته ورته آسماني اسباب جوړ کړي او پرای راست یې راولي. عزیزانو نن مونږه د ډېر سخت بحران نه تېرېږو لګیا، اگر چې مونږ سره خیال نشته، نه د سبا په وجې پوهېږو، نه د بل سبا په وجې پوهېږو، نه د بل سبا په وجې پوهېږو.